رحمان به دې لپاره محبت پیدا کی چې کوم خلکو ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی نو الله تعالی به دې د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کی. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې کوم سړي سره الله تعالی محبت وکي یعنی دې د الله تعالی خوښ شي او دې عبادت کوي د الله تعالی د الله اطاعت کوي الله سره محبتي او دې د الله تعالی خوښ شي وی الله تعالی جبريل علیه السلام راو غوړي ودوي چې دې سړي سره زه محبت کوم ته سره محبت وکړه نبی الله تعالی سره محبت کوي جبريل علیه السلام سره محبت کول شروع کی بیا جبريل علیه السلام ته وی چې ورشه د اسمانونو کې اعلان وکړه چې دې بنده سره الله تعالی محبت کی زو سره محبت کوم د اسمان ټول مخلوق دې سره محبت کوي نبی ټول فرشتي و سره محبت کوي بیا جبريل علیه السلام دوی چې کته زمکه ته کوس شه او د چغه وخه چې د خلق او چغه به الله وی چې زه ورسوم د خلکو په زړونو کې به دې بنده محبت ورواچو نو د دې کس په زړه کې الله تعالی د خلکو محبت ورواچي نو چې د خلکو محبت پکې ورواچي نو بعضې وخت کې یو سړی چالي دلی ني په ډومبي ځلې وویني او زړه ته یې پرېوځي ډېر د سړي خوښ شي وي دا د الله تعالی خوښي کافران ته مستثنا دي که د کافرانو خوښ نشي د فاسقانو فاجرانو خوښ نشي هغه ته مستثنا دي خو چې کوم نیکان بندګان دي د الله تعالی د هغې په زړونو کې به د دغه نیک سړي محبت وي. حسن بصري رحمت الله علیه چې یو کس هغه ځان دغه کو ځان مشهور په خلکو کې یو ډېر عبادت پې کوو زړه کې تمنا دا وه چې زه مشهور شم په دې خلکو کې نو وی چې په کومه لار باندې بتلو وی خلکو وی چې ریاکار راغی یو ډېر عبادت پې کوو د ټولو خلکو نه مخکې جومات ته تلو تهجد به هم د خلکو مخکې کولو د قرآن تلاوت پې هم کوو خو زړه کې نیت دا و چې یاره دا خلک چې مشهور شم چې دا نیک سړی دی چې کوم ځای ته به وتلو نو خلکو وی چې ریاکار راغی نو بیا زړه کې سوچ وکړو چې داسې کار کوم چې دا هر څه د الله دپاره کوم او شهرت مې نه دی پکار نو په اخلاص سره د الله تعالی اطاعت شروع کو نو چې بیا به کوم ځای ته تلو نو خلکو به وایي چې د الله لوی ولی راغی خلکو بیا ډېر لوی قدر کوو نو چې څوک د الله تعالی خوښ شي هغه بیا د الله د نیکانو بندګانو هم خوښ وي د فرشتو هم خوښ وي نو دې نه دا مراد دی چې الله تعالی د دوی په زړه کې د خلکو په زړه کې محبت د دغه نیک سړي ورواچي